السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری او د طاهر لالا یو ورکوټی شانتې مینوال. نو نن چې زمونږ کومه یو ویډیو ده دا په پښتو کې ده او طاهر لالا یو غلطي درته زه تاسو ته بیان کومه چې هغې په خپله ویډیو کې مې ویل چې زما لویه غلطي کومه یو ده هغه صرف دا ده کوم چې نن سبا سوشل ورکرانو په نوم باندې پیسې راغونډوي. پیسې څنګه راغونډوي؟ کوم کور ته لاړ شي هلته ویډیو وکړي ښه د خفګان سیډ میوزیک پرې ورکړي او بیا ورسره وایي چې جي دوی پیسو ضرورت دی هغې سره به یې غټ غټ خپل نمبر لیکلی او وایي جي دا مونږ ته به راسینډ کوي. نو طاهر لالا صرف یو دا خبره کوي چې کله هم چاله پیسې ورسینډ کوئ ورلیږئ نو هغوی پوره معلومات کوئ بیا هغه کور ته ورلیږئ کوم چې مستحق وي هغه کس ته مه ورلیږئ کوم چې هغه ایجنټ وي چې هغې نه پس هغې ته بیا پیسې ور تقسیمیږي. هغه ستاسو پیسې کوم چې مسافرو پیسې دي هغه بیا په درې څلورو کسانو تقسیمیږي. هغې کې د کیمرامین خپلې پیسې وي د هوسټ پکې خپلې پیسې وي کوم چې هغه مایک نیولی وي او هغې کې بیا د ایډیټر خپلې پیسې وي. نو هغې د وجې طاهر لالا وایي چې زما صرف یو دا غلطي ده چې زه دا ویم چې هر کله چاله پیسې لیږئ نو هغه کیمرامین ته مه لیږئ هغه ډایرکټ هغه کس خپل ځي ته ورځئ او هلته ورته پیسې ورکوئ. راځو دویمې خبرې ته. دویمه خبره دا ده چې نن سبا په طاهر لالا باندې خلک الزامات لګوي چې ستاسو له لاسه یو قتل وشو. هغه څنګه وشو چې د پنډۍ نه یو کس راغلی تاسو ته ویل چې مونږ ته ویډیو وکړه او هغه تاسو ویډیو ونه کړه هغه مړ شو. آیا د مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او که د طاهر خان لالا په لاس کې دی؟ دا صرف تاسو یو تپوس کوم. نو څومره چې د هغې اوس ورپسې خلک ویډیوز کوي نیګیټیو ویډیوز کوي نو هغوی نه زه صرف دا یو تپوس کوم چې آیا د مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او که طاهر خان لالا په لاس کې دی؟ په ویډیوز باندې هېڅ هم نه کېږي او د هر چا خپل له کور مصروفیات هم وي د ښځې بچو ته ټایم هم وي. دا خو نه ده که نه بس چې هره ورځ به دا ویډیوز کوي ښه هغه هم هر څه بیل سایډ لکه طاهر خان لالا چې کله هم یو ویډیو کوي د هغې پوره معلومات کوي چې آیا دا کس د ویډیو مستحق دی او که نه. دا خو نه کوي هغه خو د هغې خو ارننګ سټارټ دی هغه خو که د ورځې 5-6 ویډیوز هم ورکوي نو هغې ویورز هم راځي ارننګ هم راځي د هغې نه صرف یو زه خبر یم. خو دا خو نه ده که نه چې هغه به هر چا له ویډیو کوي هغه خو به بیا هر څوک بیا سبا راځي هغې ته به ویډیو کوي او پیسې به ورته را رواني. درېیمې خبرې ته راځو کوم چې خلک پروپیګنډې کوي نو دا یو خبره ده چې عزت او ذلت دا صرف یو د الله په لاس کې دی. هغه قرآن مجید کې ارشاد فرمایي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکولو والا او اغستو والا صرف یو الله دی. که تاسو ټول راغونډ شئ او طاهر خان لالا پسې څومره ویډیوز هم وکوئ نو د هغې هېڅ څه نه ځي په دې باندې ولې چې عزت ورکولو والا او اغستو والا صرف یو الله دی. راځو څلورمې خبرې ته سایبر کرایم. تاسو په چا باندې یو الزام ولګوئ د هغې باقاعده د پاکستان په لا کې یو خپل رول دی هغې ته وایي سایبر کرایم. ته په چا باندې الزام ولګوې چې ته ورته وایې چې 30-40 هزار روپۍ ته د یو ویډیو واخلي د غریبانانو نه نو هغه تاسو یو الزام لګوئ د هغې الزام جواب به تاسو بیا په کوټ کې ورکوئ. بله دا خبره چې هر یو یوټیوبر کوم چې ډېر محنت کړی وي هغې سبسکرایبرز وي کتونکي وي هغوی ته بیا ایډز راځي صحیح ده د یوټیوب نه ورته ارننګ کېږي. بله ورته بیا سپانسرډ راځي هر یو سپانسر چې دی د هغې بیا په لکو روپۍ پیسې اخلي. نو که طاهر خان لالا په هغې باندې پیسې اخلي نو هغه بالکل خپل حق دی. یو څو خبرې وي چې ما تاسو سره شیر کړي پلیز هېڅ کله نفرتونه مه پیلاوئ نفرتونه هېڅ هم نه جوړیږي. کله چې ویډیو کوئ د مینې محبت باره کې ویډیو وکئ او دا خو نه ده ګوره نن سبا چې کوم زه به نوم نه اخلم چې څوک هم دي او طاهر خان لالا په سیاسي نیګیټیو ویډیوز جوړوي نو هغوی ته زما یو دا ریکویسټ دی چې تاسو د هغې غونده کار نه شئ کولی نو هغوی خو بدناموئ مه که نه بلیک میلینګ خو مه کوئ. او اوس طاهر خان لالا ډېر زیات صبر یې وکړو آی تھنک چې ما ورته خپل هم
ایمیل کولو ما سره په واتساپ هم ایډ دی خو ما ویل چې زه خیر پخپله به تپوس وکړي نو اوس طاهر خان لالا پخپله هم کوټ ته به ځي هم ستاسو ګوره کوم څومره چې بار والا خلک دي څومره پنجابیان خلک دي هغوی به څه وایي یار چې دا څه هغه خلک دي همدا پښتانه یو بل کې جنګېږي همدا پښتانه یو بل کې جنګېږي طاهر خان لالا خو ماشاءالله کله داسې کار ونه کړو چې چا پسې نفرت ویډیو جوړه کړه چې ته دا غلط کار کې او دا کې او چې چېرته هم غلط کار وګوري هغه بیا که پرایم منسټر وي او که منسټرز وي هغوی ته بیا خبره کوي چې دا کار دی دا تاسو غلط کوئ نو هغوی ته بیا لکه خپل حق تپوس کوئ هر چا نه او دا چې بلیک میلینګ هېڅکله مه کوئ نو دا و زما یو څو وړې شانتې خبرې ما له پخپله خو دومره خاص خبرې نه راځي خو بیا هم هغه زړه باندې مې څه خبرې وي ما ویل چې زه هغه تاسو ته ویم د مینې محبت یو څو خبرې وي هغه مینې محبت نه دا یو نو انشاءالله بلې ویډیو سره به تاسو سره حاضرېږو که ویډیو هم خوښه شوې وي مخکې شیر کړئ چې خلکو ته دا احساس وشي چې آیا مینه زوروره ده او که نفرت زورور دی او السلام زما تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم